الحمدلله ډېر د الله فضل دی یو پارټي مو سپوري څومره چې زما په دې صوبایي حلقه کې انسیګان دي اتیش الحمدلله اتلسم پروګرام دی دا زموږ په دې انسیګانو کې په درګرآباد کې په رشید ګړی په وزیر باغ په شهباز ټولو په دې علاقه باندې داسې په بیري باغ باندې په شیخ امیر آباد باندې په دې ټولو علاقو باندې په شیخ آباد او په ګلبهار باندې او په شهادت باندې ورو زه ستاسو کوربه یم زه ستاسو دلته ورور یم کشر یم دې ملګرو خپلو جذباتو او احساسات وکړل خو زه تپوس کوم چې کوم دلته زموږ سابقه ایم پی ای وه او اوس هغه دلته راځي د یو ټرانسفارمر اواز کوي او زموږ دا مشران سپین ږیري هغه بهر راوباسي او هغه سره ګرځي چې زه به دلته تا ټرانسفارمر لګوم دا څنګه ټرانسفارمر دی چې په 50 کالو په انتیتوب کې ته دلته ګرځېدلې ځان ته د سره بلبله جوړه کړې وه کله به یو طرف ته کله به بل طرف ته تلې اوسه پورې هغه ټرانسفارمر دې زیاده رانغې زه تپوس کوم چې تا ته به بجټ کې 15 کروړ روپۍ کال په کال ملاویږي 15 کروړ روپۍ تا سره دي ته ما ته به پی کې تدېسې کې په دې خپله صوبایي حلقه کې څلور پرېږده تاسې وښایه زه به نن دلته نه اعلان وکړم چې زه به بیا د دې مقابله کې نه ودرېږم ورونو د چا په ټوپک او په تمانچه او په دې غټو ګاډو باندې دوکه نه شئ ورونو انشاءالله زه دلته یم خو زما دلته یو بل مشر ناست دی او د هغه نوم طارق متین دی چې څومره انشاءالله دلته ما ته ووټ راکوئ د هغې په یو په ډبه به انشاءالله موږ خپل ورور طارق متین صاحب ته ووټ ورکوو او دا به انشاءالله قومي اسمبلۍ ته رسوو او په 8 تاریخ به انشاءالله تاسو په دې تله باندې ټاپه وهئ ستاسو ځوانان ستاسو سپین ږیري ستاسو زنانه دا زموږ خویندې میندې دا به انشاءالله په دې علاقو باندې به ګرځي د قرنیس ته خانګل صاحب ته وحیدګل دي ته او شمس صاحب ته وایم چې اوس هم ورځې شته په دې انسي باندې وګرځئ ټوله مالو باندې هینډل ځان سره والئ او د جماعت اسلامي دعوت کور کور ته ورسوئ چې څنګه جماعت اسلامي وایي چې الله کی زمین پر الله کا نظام دا هغه جماعت اسلامي ده چې حافظ صدیقي دپاره مشتاق احمد خان امریکې ته تللی و طرف ته دا هغه جماعت اسلامي ده چې کله دلته د ګرانۍ خبره راغله او د ګیس کې د قیمتونو کې د زیاتوالي خبره راغله د بجلي په قیمتونو کې د زیاتوالي خبره راغله نو دې جماعت اسلامي په ټول پاکستان کې د هرتال اعلان وکړو او د ګورنر هاوس مخې ته د درنې اعلان وکړو دا هغه جماعت اسلامي ده چې په فلسطین باندې کله بمبار کېدو نو زموږ دا مشتاق احمد خان لاړ او هلته خپل اواز ورسو او دلته په ټول پاکستان کې مارچ وکړو ورونو دا جماعت په دې تکبیر جماعت اسلامی پاکستان جناب طارق متین سے جناب خالد گل مومن سے خبره کوم انشاءالله دا صوبایي حلقه که چېرته جماعت اسلامي وګټله انشاءالله نو انشاءالله د ټول نه مخکې به تاسو چې کومې مسلې په دې ځای باندې ښکاره کړلې ټول نه مخکې به زه د دې علاقې نه سټارټ کړم انشاءالله پیل ترقیاتي کار به د دې ځای نه کېږي د دې مسکین آباد او د دې ساده ټاون او د دې د رشید ګړۍ نه به کېږي خو زه بیا وایم چې دا تله دا د ترقۍ نښه ده دا تله دا د امن نښه ده دا تله د سوکالۍ نښه ده تاسو چې په تله باندې ټاپه ووهله انشاءالله په دې ملک کې به سود ختم شي په دې ملک کې به فحاشي ختمه شي په دې ملک کې به حوراني ختمه شي په دې ملک کې به د شرابو پټمټونه ختم شي او IMF نه به زموږ دا مرۍ دا به ترې خلاصه شي او چې چا د IMF نه پیسې اخیستې دي او خپل بینکونه پېټه کړي او دا عوام یې د وړو پسې د غوړو پسې د وریجو پسې د چینو پسې سرګردانه کړی دی انشاءالله د هغې نه به په 8 تاریخ باندې تپوس کوو او دلته به اسلامي پد دپاره کار کوو وما علینا الا البلاغ